MWM ملګرو ډېره شکریا ده کوم چې هغوی د خپل عید ملن پرټۍ کې د شهداو یاد هم زنده وساتلو. یقینا کوم قومونه د خپل شهداو یاد زنده ساتي هغه قومونه زنده پاتې کېږي. زه ډېر ټایم نه خلم، ما یو بل ځای کې هم روژې کې پروګرام و کبت شخیلو کې هغې کې ما اشاره کړې وه و دا یې ښه ټول تعلیم یافته او جوانان او یو ښه پلیټفارم د دې نه هم عرض وکړو. ایمو دوه قسم ته مو سره دشمني کېږي هر یو قوم سره تقریبا. یو داسې وي چې هغه مرچې والا دشمن وي چې سړی ته مرچې کې مړ کوي، و یو دشمن کوم دی هغه یې تا د فرهنګ او تا یې کلچر وي حوالې سره مو سره دشمني کوي. کوم یلغار دی مو باندې یقیني خبره دی چې میدان کې الحمدلله شهداو هغې عظیمې قربانۍ وجه د نن مو خپلې ځمکې باندې خر و غیزات څه شی کوو زندگی کوو. دې حوالې سره هغه صاحب کوم فرمایش وکړو، زه صرف څو جملو کې وایم. صرف شهید فاونډیشن یوه خاروغه اداره دی چې دلته فعال دی، وار یو شهید کورس کفي مدادا کوي و منتلی بیس باندې کوي. یوه داسې اداره دی چې هغه یو بنیاد لري، یعنی ښه مضبوطه اداره دی. بس راتو مل کر د مغې ادارې سپورټ وکړو، مغې ادارې سپورټ وکړو، بله اداره جوړېږه هغه به څنګه وي. خدای وایي اداره دی چې هغه د شهید فیملیز د شهید بچو د شهید هر حوالې سره سپورټ کوي. مو تاسو یا سپورټ وکړو چې د کوم هغوی د شهداو فیملیز خدمات کوي هغه نه زیات هغوی خپله دایره څه شی کړي ورکړي وسیع کړي. ما خیال دا دی زموږ سره پلیټفارم شته دی، صرف د حمایت ضرورت دی چې څومره تنظیمونه یو هغه څه شی وکړو د شهید فاونډیشن حمایت وکړو او چې هغه اداره نوره هم مضبوطه شي. واقعا یو داسې خدمات کوي چې اوس فاونډیشن یوه خاروغه اداره دی، په کار د ښه حمایت یې وشي. دې حوالې سره مو انده تاسو خدمات کې عرض دی. نوره حوالو سره الحمدلله پرمه دی ډېر زیات تنظیمونه ورکې کار کوي و هر یو خپل ځای کې خدای ته نه قبول کوي او خروغ څه شی کوي خدمات کوي. خو دا خدمات کې صرف د یوې خبرې خیال که وساتو انشاءالله د هیڅ قسم څه مشکله نه پېښېږي. څه خدمات داسې وکړو چې خپل خدمات کولی کې او د خپل خدمات بیانولی کې خلکو ته ښیلی کې بل تنظیم ورکې هغه نه کړو. څه دی تذلیل ورکې ونه کړو، یاره زه داسې کوم پلانکای نه کوي نه، بس تو ته خدای اجر درکړه چې ته کوم تنظیم سره تعلق لرې ته یو خدمات کوې هغه تو ته خدای اجر درکړه، خدای دې نه قبول کا. او دې دا مطلب نه دی چې بل تنظیم یې نه کوي اوس هغه هغه به بل حوالې سره خدمات کوي، بلې حوالې سره خدمات به کوي. کومو تنظیمونو منځه صرف دا خبره وځي کوم یو قسم ته ریس ورکې وي چې یاره خو زه مخکې شوم ته وایم چې یاره ما دا کړی دی بل دې نه کوي نه، بس تو وکړو تو ته خدای ډېر اجر دی. که زه کوم تنظیم ویلی دی زه یې نامه نه خمم، خو په کار دا دی چې خپل بیان کې خپل هغه کې بل تنظیم ورکې ټارګېټ نه شي چې هغه نه بیا څه شی راځي خپلو ماندو کې دورې پیدا کېږي. او دا وخت د دغو خبرو نه دی، وخت د محبت دی، وخت د انسجام دی. په کار د سختو حالاتو کې قومونه څه شی شي جوړ شي، سختو حالاتو کې قومونه جوړ شي. او مثلا ټولو نه غوټه کومې مو تاسو قومي اداره دی هغه انجمن حسینیه دی چې ټول قومونه ورکې څه شی کېږي هغه کې حضور لري. کېدای شي تنظیم هغه کې ټول قومونو نمایندګي هغه شی نه وي، خو انجمن واحد هغه اداره دی هغه کې ټول قومونه څه شی دي موجود دي، هغه ټول قومونه موجود دي. ورکې مثلا هغه قومي سطح باندې کوم خدمات کوي هغه هغه ځای کې کوي، بل تنظیم کوم دی هغه مثلا د همدغې قومي ادارې یو قسم ته داسې خدمات وکړي که چیرې دغې ادارې لاس نه رسېږي هغه خلا کومه دی هغه بل تنظیم څه شی کړي پوره. میډیکل حوالې سره یو بل تنظیم راوځي هغه یې پوره کوي. ویلې چې ټول کارونه یوې تنظیم نه کېدای شي دا ډېره ګرانه خبره وي، خو که یو طرفه یو تنظیم صحیح معنو سره کوم خلا و هغه پوره شوه پیدا یې مو ټول قوم ته څه شی کېږي رسېږي. نه انشاءالله ټول تنظیمونه کوم دي هغه په کار دا دی چې خپل خپل ډومین کې خرو خدمات وکړو او خپل خدمات سره د بل تنظیم په کار تذلیل ونه کړو. او خصوصا کوم ذمہ دار دي کوم ذمہ دار دی هغه کوم بیان کوي په کار دی هغه ول خپله خبره وتلي. ویلې چې ایمو دغه سپیکر نه کومه خبره ووته دا چوکدا سوچ ما کوي چې یاره خو دا خو هوا کې و باد غوندې کې تېره شوه. نه دا باد نه دی، زه صرف باد دی.
دا خبره کومه ده که خاوي قومونه جوړیا که خانوي قومونه طبقیا دا خبرې طبقی ان شاء الله کوم ذمہ دار دي هغه خپل کوم سیاسي تنظیمونه دي هغه کوم خدمات لپاره جوړ دي هغه حواله څخه خدمات وشي خپل هغه کې کوم واسطه دی هغه وکي او بل سیاسي تنظیم سره ناستای په کور دي کیږي مثلا موږ سیاسي تنظیمونه خپل مونږ کې په یو ځای بیٹک وکي څه فرق کوي زموږ قوم وایي چې راخې مو سیاسي تنظیمونه ټیک دی سیاسي پارټۍ د خپل لغه لپاره سټرګل خپل خو قومي سطح باندې دا ټول شی دی یو پلیټفارم باندې خو زه کومه خبره مو کوله هغه دا کوله چې قسم یو دا جنگ دی چې د کوم کورمې باندې ډېر وخت نه مسلط الحمدلله دغه شهدا برکات دي زه اوسه پورې د شهدا او مجروحینو زخمیانو او د ناستو خلکو که څوک زخمی نه دی خو قربانۍ ورکړي د قوم لپاره دا برکات دی خو یو بل جنگ کوم دی هغه نه موږ ټول څه شی یو دوستانو غافل یو هغه موږ تاسو باندې کوم دی کلچر والا هغه شروع دی هغه نه موږ غافل یو زه دا مطبقي زه ته مثالونه ښیه شم عراق کې ټولو نه زیات شهدای عراقیانو ورکړي دي حزب باس صدام زمانه کې خو عراق ختم نه دی کړی یعنی شهدا ورکې دنیا شوي دي خو بیا مغه عراق دی چې سیستاني بزرګوار یوه فتوا ورکې ورکوي 30 لاک کسان په یوې فتوا څه شی کېږي هغه خپل هغه دپاره قربانۍ دپاره نامېږي خو هغه شهدا وینه ورکې تاله دی خو فرهنګي حواله سره چونکې عراق محفوظ و کلچر حواله سره عراق کافي حدا پرې محفوظ و دی وجه نه ایوه فتوا ورکې اثر و قسم ما او تا باندې کوم کلچر روان دی حکیم دی چې بدلی ګدا ورکې ډېر زر په کار داري زه دغه مو ته څه شی متوجه وو زه دوی مو زیاره تر څه شي نه کیږي ایمو څه کومې سکولونه دي چونکې سکولو سره ډېر زیات تعلق لري ویلې چې کوم کلچر بدلیږي خوالي طرف ته راځي او بدوالي طرف ته هغه کې ټولو نه زیاته حصہ کومه دی هغه د سکولو د کالجو د یونیورسيټیو دی زمو د سکول کالج یونیورسيټي اندیشون سره نور تنظیمونه ټول خوري وکړو خو چونکې بچای کوم دی هغه تاسو سره تا نه ګنټه دی حواله سره مو په کار دی متوجه وو چې دغه جنگ کې مونږه د خمان کوم دی هغه مرچا ونه ګټي او در حالي کې لګ ورکې رکی بدلون اته شوی دی راغله د حکومت نه څه شو غافل وو او دا مطبقي او کدا دا حکیم شو کنه بیا د کلچر کې بیا نه د سیستاني فتوا کې د شي کار وږي نه د رهبر معظم فتوا کار وږي نه بیا د بل څه فتوا کار وږي کدا حواله سره مو کوم څه شو هغه یلغار کې هغه مو باندې څه شو کامیاب شو نه ان شاء الله امید اندازه څنګه مدغه میدان کې شهدا او قرباني ورکړي دي اندسي مو تاسو ذمہ دار خلکو دا ذمہ دي چې کلچر او فرهنګ حواله سره یو تاسو منظمه طریقې سره غشو چې د کوم یلغار باندې روان دي کوم حمله باندې شروع دي دمه خراب نکی ذخیر کې بیا انجمن حسینیه طرفنا د ام دبليو ام او ټول شرکا او شکریا ده کوم چې دلته د محفل کې مکمل او شو اجي سه وچون کې لوړ وغه سعودي کوین شنګا کې پروګرام مغه ځای کې نو رغلینن الطاپ هغه نور ملګری څه ملګری پاتې شول انجمن افس کې درې څلور کسان کني اجي سه ځای هغه خپل د شرکت ټول والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته